یو کس تپوس کړی دی چې د پټکي مسنون مقدار څه دی، او دویم سوال دا دی چې د پټکي د تړلو مسنون طریقه څه ده. نو د پټني مسنون مقدار متعین نه دی چې دومره ګزه وهلی شي د دې نه کم او زیاته نه شي وهلی. دا متعین نه دی، ستا خوښه ده 3 ګزه پټکی تړي، 5 ګزه تړي، 7 ګزه تړي، څومره تړي. ځکه چې علماء کوم تحقیق کړی د احادیثو کې نو په هغې کې مختلف مقدار ذکر دی، دغسې رنګ کې هم تعین نشته. البته صحاح روایاتو کې ثابت ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د جمعې مونځ کولو حدیث صحیح کې راځي نو تور پټکی په سر، او صحیح حدیث کې راځي چې کله مکې ته دننه کېدو نو تور پټکی په سر، او صحاح روایاتو کې راځي چې بل ته پټکی تړلو نو تور پټکی تړلو، سپینم تړلی شي، بل رنګ هم تړلی شي، او خاص کیفیت هم د هغې نشته. البته دومره خیال کو چې داسې طریقې سره پټکی مه تړه چې هغه د خاص گمراه قوم یا کافر قوم یا فرقې ضاله د هغې سره مشابهت راځي، د سکانو سره یا د روافضو سره.